الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ډیرو زیاتو عزتمندو په دې کلاس کې حاضرو مسلمانانو ورونو او زمونږ سره په دې کلاس کې شریکو زما د اسلام خويندو میندو کم فهم قرآن او سنت کلاس چې زمونږه شروع شوی و د 10 تاریخ نه نن د هغې شپږمه ورځ ده او دا اخرې ورځ او اخرې درس دی او اخر کې به بیا دعا به هم کېږي زمونږ استاد محترم هغوی را روان دي راځي به زه به د دې درس په آغاز کې یو درخواست وکړم او هغه درخواست دا دی چې داسې قسمه کلاسونو کې ضرور تاسو شرکت کوئ د قرآن کریم د کلاس او د قرآن د درس ډېر لوی اثرات دي موږ چې کله په صحابه کرامو کې د لویو د اولو العزم او د قربانو والا صحابه کرامو تذکره کله کوو نو موږ ته پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نوم دا ځلیږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورځ و چې د کور نه راووتو تورې په لاس کې د ویل زما او نبی علیه الصلاۃ والسلام وجنما ابن عبد الله وجنم او په لاره کې ورته چې چا وویل چې ته چېرته روانې ویل زه په دې توره باندې نبي علیه السلام وجنما ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وجن نو ستا خور او ستا هغه اوښي چې ایمان راوړی دی د هغوی غم ولې نه کوي نو سیده لاړو د خپله اوښي کره او د خپلې خور کره فاطمه بنت خطاب چې هلته کله لاړل
چې وی قتل دروازه بند ده خو د دنه د قران کریم د تلاوت आवाज راتلو او د قران کریم تلاوت چې کیږي نو دا د حضرت فاطمه او داغي چې کوم خاوند سعید بن زید رضی الله عنه چې دا په 10 مبشرو کې لسم نمبر صحابي دی دا یو خو نو خباب رضی الله عنه یو استاد راوسته دی او دغه استاد د سبق کوي قران ورته وي استاد د خپل نه وي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قران کریم واوریدو نو فورا تیار شو او خپل خور ته وی اول او هله خو بیا ورته وی چې شابه ز کلمه وایم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په تیز باندې وی چې اشهد الله اله الا الله د قران کریم د دې معمولی درس اثر په لک ټیم کې ناستو لک ټیم اگر چا خو د صحابه کرامو د خلی قران او پاکي د لوی تاثیر او باغی کې د لوی اثر زمنګ د استادانو په خله کې به نه اثر خو د قران اثر یقینا چشته دی او چې کله اشهد ان محمد رسول الله وایو نو خپل خور ورته په خله باندې لاس دی وای ګستا خو نو دا اقرار د نبی له سلام په مجلس کې وکا دلته مکا چې تاسو نبی له سلام لبوزم او د نبی له سلام په مخ کې د आवाज وکړي چې اشهد ان محمد رسول الله چې دا غزړې یخشي دا غسترګي د باندې یخشي او په هغه وخت کې نبی له صلوات والسلام د ارقم رضی الله عنه په کور کې وو او سیدا حضرت فاطمه خپل رور بوتلو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او کله چې دن ورغه نو د نبی له صلوات والسلام په مخ کې دا غچغه وهله چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا د قران کریم د دې مجلس اثرات دي بشمار واقعات داسې موجود دي چې قران کریم دا د هدایت کتاب دی او چې دله سړی وخت ورکی او په توجه باندې ورکی نو یقینا دا چې په دې کې لوی خیر دی دا قران دا کلاسونه چې کله شروع شو منګه استاد محترم مولانا اسماعیل سے پډر په خوانه 2003 نه شروع کړو ما په 400 کې تدریس کوو نو چې کله تیمرګری تراله ما په 2014 کې نو مال تیمرګری ملګرو په دې یو ځای کې کلاس کې خو دغه شانه نو کلاس مې کوو نو زما زین کې را لچره شپه ګورځي و ورځي کلاس ته په دې کې بدسي څه خیری کنه وای اگر چې ثواب خو حاصلېږي خو ردی بدسي څه خیری په ذهن کې مې داسې تردد شانهونو د کلاس ختم شو 3 ورځې پس یو بارګین ته لاړم یو ګاډي ته پوسم کو ناستو په دې کې یو کس د مان پیژنې جلا څوک دی خدا هغه ملګری یو خبره او هغه بیا زما د ذهن ډیر برابر کو زه بیا په دې کلاسونو کې خوشاله یم او چې کلاس کله کوم نو ماته یو خوشحالي ملاويږي سرور ملاويږي هغه ملګری ابل ته وای رجی وای زمونږه په دې علاقې کې ابل ورځ یو کلاس شوی او زما خو خیال داو چې بس زه به هر کال عمرو لتلمه خو ما یو خپل خويندو له حق نه ورکړی ویل باغه درس کې مې یو خبر اورېدل دی چې کله سړی د خويندو له حق ورنکي تروریانو له حق ورنکي او د په دې مال کې د بل چا حق دی د حج عمره نه قبليږي ویل بس خلک مې راوون کړل خويندو ته خپل حق حواله کو بس حق ورزوا چې مې دې خوري لوي خیر او برکت دی ځکه یو کستم کچرته هدایت په دې کلاس باندې وش دا څومره تنظیمات چې شوي دي دا په زرګون باندې په دې کلاس باندې خرچه وشوله دا تنظیمات د کرسي د ساوند او دا د لری لری زمنګ د خويندو زمنګ د امین درازي زوی ما په دې ټول کلاس کې چې دا د زرګونو په دې تعداد کې چې یو خورته یا یو ورته هدایت وشو یو ورته یو خورته وشو منځونه برابر شو معاملات برابر شو خزه د خاون خدمت شروع کو خاون د خزه حق ورکول شروع کړل حلال او حرام تمیز کله شروع شو بس دا زمونږ د بارا کافی ده ټول کلاس د پاره دی یو کس هدایت دا کافی ده او دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې حضرت علی رضی الله عنه ته ویل چې ته خو ورځې او د الله پر دشمن باندې به د توري گزار کې او د ټول مخ کې د الله دین ته راوواړه دعوت ولا ول ورکا څنګه چورلی نو ته باول د الله دین ته دا کافر او دا مشرک دا براو غواړي راو به بلی او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایله ای یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم کله رب العالمین چرته ستا په لاس باندې یو کس ته هدایت کو ای علی یو کس ته نو ستا د پر د سرو خانونه بهتره خبره ده الله دیو کې چې زمنګ په دې کلاس کې الله د سي خیر او برکت واچي چې ډیرو خلکو ته په دې باندې هدایت وشي عزتمندو زمنګا د نن ورځې چې کم درس دی نو هغه ستاسو په دې کتاب کې په 23 نمبر صفحه باندې دی
زبنن مختصر خبرې کومه بیا به زمونږ استاد محترم هغوی راورسېدل هغوی به انشاءالله خبرې کوي موږ هغوی ته په خیر رالی خوش امدید وایو او دا زمونږ سعادت دی زمونږ خوش قسمتي ده چې زمونږ په کلاس کې نن هغوی شرکت کوي الله یې د هغوی په عمر کې د هغوی په عمل کې په صلاحیتونو کې مزید خیر و برکت واچي زمونږ درس دی دنیا پرستی کې نقصانات دنیا پرستی دی ته نه وایي چې یو سړی مال ګټي دنیا پرستی دی ته نه وایي چې د یو سړي سره ډېر مال دی او ډېر دولت ورسره دی او غټه بنګلې ده او ډېر غټ ګاډی ورسره دی او ډېرې ځمکې دي دنیا پرستی دی ته ویل کېږي چې دا دنیا یو انسان خپل زړه ته داسې کوزه کړي چې د دنیا د ننوتو نه پس په دې کې خیر نه ځي او د آخرت نه پکې دا غافل شي دې ته اصل کې دنیا پرستی وایي ورنه که مال ګټل او رزق ګټل چرته دنیا پرستی وي او یا امیر کېدل او دارنګ مالدار کېدل چرته دنیا پرستی وي نو بیا په صحابه کرامو کې ډېر امیر مالدار صحابه کرامو لکه څنګه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه د قربانی واقعات موږ اول ورځ په درس کې بیان کړیو چې تبوک په غزا کې 300 او خان د غلې نډک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله کړی دي نو دا مالدار او کنه دا ورسره مالو اصل خبره هغه دا کم چې د دې تیرې زمانه یو حکیم انسان دی د حکیم مطلب دا چې هغه په حکمتونو باندې پوهیدو د دنیا د ژوند په حقیقت باندې اغزان خبر کړو امام غزالی رحمه الله فرمایي چې موږ په دنیا کې دا ژوند تیرو د دې مثال دسه دی لکه یو سړی دی او دا په کشتۍ کې روان دی په سمندر کې کشتۍ کې سور دی په سمندر کې روان دی چې د سو پورې د سمندر دا اوبو دا د کشتۍ ته دننه نه ورغلی نو که دا سمندر ډیر زیات مجاور دی او دا سمندر که ډیر زیات لوی دی او ډیرې غټې چپې وي نو دا څوک چې په دې کشتۍ کې سور دی نو دا به خپل منزل ته رسیږي دا نشي خرابې دی او که چېرته په دې کشتۍ کې ورکوټې شانې معمولي سوری وشو او دا اوبه داسې لږې ساس کې یو ساس کې یو قطره دا په دې کشتۍ کې دننه ورتلله نو آخر به داسې وخت راشي چې دا کشتۍ به د اوبو نه درنه شي درنه به شي بیا به آخر ډکه شي نو په آخر کې به دا ډوبېږي دغه مثال د دنیا دی او دغه مثال زمونږ دی د دنیادارو خلکو دی چې دا دنیا دا یو جوور سمندر دی او زمونږ دا زړونه دا کشتۍ دي که د دنیا مینه او د دنیا محبت دا زمونږ په زړه کې دننه راغی او موږ د آخرت نه غافل کړو نو موږ بیا برباد شو موږ تباه شو او که چېرته د دې دنیا دا مینه زمونږ په زړه کې دننه رانغلله دنیا هم ګټو زمونږ عبادت هم برابر دی دنیا هم ګټو او د هغې سره زمونږ معاملات هم برابر دي دنیا هم ګټو خو موږ پکې د سود نه ځان ساتو د حرامو نه پکې ځان ساتو د رشوتونو نه پکې ځان ساتو د دوکو نه پکې ځان ساتو دې مال ته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې نعم المال صالح للرجل صالح نیک سړی دی او ډېر مال ورسره دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډېر خوند کوي یو سړی مالدار دی او ډېر مال دولت ورسره دی خو د خیر په لارو کې د خپل مال ورکوي د زکات میاشت راشي نو زکات ورکوي د زکات میاشت ختم شي نو په ټول کال کې صدقات ورکوي د غریبانو د کونډو درندو خیال ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مال فضیلت بیان کړی دی د دې سړي فضیلت بیان کړی دی زمونږ چې کوم د احادیثو دا کتابونه دي عزتمندو دا که صحیحین دی بخاری مسلم او یا زمونږ د سننو کتابونه دي یا نور معاجم او مسانید دا کوم کتابونه دي په دې کتابونو کې یو باب دی بلکې ابواب الزهد په نوم باندې په دې کې ابواب ذکر شوي دي ابواب الزهد مختلف چپټرې په دې کې دي چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زهد واقعات بیان کړي دي د صحابه کرامو د زهد واقعات بیان کړي دي زهد څه ته وایي دلته دوه تصور دي او په دې خبره باندې چې راځي موږ د خپل ذهن صفا کو یو تصور دا دی چې زهد او تزهید په دنیا دی ته وایي چې سړی ترک دنیا وکړي او دنیا پرېږدي دا تصور د زهد خطا دی زمونږ سلفو او زمونږ ائمو د تزهید او د زهد دا تصور او دا مفهوم نه دی بیان کړی چې دنیا پرېږدي ښې جامې به نه اغوندي
یا خګاړې به نه ګرځئ، ښایسته کور به ځان نه جوړئ. ها که دې ښایسته ګاډي او ښایسته کور او ښایسته لباس او ښایسته ژوند د ده زړه غافل کوو، نو بلکل دا دنیا بیا پرېښودل غواړي. اصل کې زهد او تزهید دې ته ویل کېږي چې د دنیا محبت منګه اصل کې د خپل ځان نه وباسو. ترک دنیا نه دی، زهد ویل کېږي ترک حب الدنیا، د دنیا مینه پرېښودل. په دې مشکات شریف کې یو حدیث دی چې یو طرف ته حضرت عثمان او عبدالرحمن ابن عوف او دا صحابه کرام دومره مالدار دي چې د هغوی د مال او د هغوی د دولت اړو حساب نه معلوم. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته نه غوسه کېږي، نه ورته قاریږي چې دا مال تاسو ولې ساتئ. او بل طرف ته حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موږ د مازیګرې داسې په 40 قدمۍ باندې ووتلو. مازیګر په ټیم کې به نبی علیه السلام کله داسې په چکر باندې ووتو. چې موږ ووتلو نو په لار باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګري په کور نظر پرېوتو، نو دا کور یې داسې 2 چته کوره جوړ کړی و. د دې نورو کورونه دا کور ممتاز و، دا لوړ و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل دې کور ته چې وکتل چې دا کور د چا دی؟ صحابه کرام ورته چې دا د پلانی کور دی. او صحابه کرام د نبی علیه السلام په دې تپوس باندې او په دې غرض باندې پوه شول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې کور د تذکره چې وکړله یې خوښ نه شو. صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام په غتیور باندې پوه شول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په غیراده باندې چې پوه شول، نو دا ملګری ویل حضرت انس سے وایي چې ملګری لاړل او هغه صحابي ته ویل چې تا ته پته شته چې موږ ستا د کور په خوا تېرېدلو، د نبی علیه السلام ستا د کور په باره کې تپوس وکړو. ویل هغه صحابي ته پته ولګېدله چې نبی علیه السلام زما په دې بنګله باندې خوشحاله نه دی، ځکه چې دا زما په زړه باندې اثر کوي. ویل سیده لاړو او ځان سره مزدوران واغستل او هغه کور د یخ نه راوغورځو. وی په دې کور کې زه نه اوسېږم، کم کور ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو کور نه دی ویلی. قرآن کریم کې د دارالمتقین صفت شوی دی، نعم دارالمتقین. نو دارالمتقین خو یو جنت ته وایي. مفسرین وایي چې د دارالمتقین دا جنت ته وایي. په دنیا کې دارالمتقین څه ته وایي؟ نو په دنیا کې دارالمتقین هغه کور ته وایي چې په دې کې رزق داسې دی چې په دې کې اسراف او تبذیر نشته، عبادات پکې کېږي او د حلال او حرام او تمیز پکې دی. دم دارالمتقین دی. په دې وجه باندې زهد نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر لوی زور ورکړی دی. خو د هغې مقصد دا دی چې موږ به د دنیا د محبت د زړه نه وباسو، ځکه د هغې نقصانات دي. کله چې سړی د دنیا د مینه زړه ته کوزه کړي نو بیا فتنې شروع کېږي، امتحانات راځي. دا کم آیتونه چې د سورت آل عمران په دې کتاب کې د هغې انتخاب شوی دی چې د انسان امتحان کله په ښځو باندې کېږي، اول بنین په زامنو باندې امتحان کېږي. والقناطیر المقنطره، ډېر مال، بینک او بیلنس، ډالر او ریال او کرنسیانې چې د چا سره ډېرې شي، نو په دې کې بیا د انسان امتحان شروع شي. سره او سپین دي. والخیل المسومه، او ګاډي دي، اسونه دي. والانعام والحرث، دا فصل او څاروي، دا څیزونه کله کله امتحان وګرځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي. په دې وجه باندې د دې امتحان به خیال ساتو. بخاري کې کوم حدیث دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه په مسجد نبوي کې په خپل منبر باندې ولاړ دی او صحابه کرامو ته درس کوو. په دې دوران کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دون وسی حسنین کریمین ماشومان دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ په ټیم کې د هغې عمرونه 4-5 کاله داسې عمرونو ماشومانو. نو ویل دي چې کله خبر شول چې زمونږ نانا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې دی، نو دا دواړه د کور نه راووتل او جماعت ته راتل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې. دا ماشومان که تاسو خیالي دا چې منډه وایي نو ظاهره خبر در راغورځېږي. و دې دا جامې اوږدې وې او د عربو دا کمیسونه اسې اوږدی. نو حدیث کې راځي چې دې رامنډه واله نو یقومان و یعثران، کله به غورځېدل کله به پاسېدل. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام دقه شان ناست دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام تقریر کوي. نو بس په دې کې چې کله دا غورځېدل به او بیا پاسېدل، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ټینګ نه شو او خطبې په منځ کې پرېښودل، ورغی او دا دواړه بچي په غېږ کې راواغستل او د خطبې په دوران کې په یو غېږ کې یو بچی نیولی دی او په دې بل غېږ کې بل بچی نیولی دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وعظ شروع کو او چې کله تقریر او وعظ ختم کو نو صحابو ته وی چې الله رښتیا ویلي دي چې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. خبردار پوه شئ په دې خبره باندې چې مالم کله فتنه ګرځي او اولادم کله فتنه ګرځي. ګوره دا اولادو زما دا زما بچیو
چې دا کله راله زه ورته ټینګ نه شوم هماغه وعظ په منځ کې پرېښودو زه ورته راکوز شوم. دا خو د نبي علیه السلام تواضع وه او دا د نبی علیه السلام انکسار و. ورنه حسنین کریمین یقینا ډېر عظیم خلک و. حسن حسین دا یقینا ډېر عظیم خلک و. دا موقع نه ده چې د هغې مناقب موږ بیانو، خو دا یو منقبت د هغوی دپاره پوره دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا نوسي کور ته راغی. دومره مینه یې ورسره ونه، نوسي راغلی دی کور ته. نو دا دواړه نوسي نبي علیه السلام د ځان نه اس جوړ کو، څنګه سړی ځان نه اس جوړ کړي او په دې خپل ملا باندې دا دواړه ماشومان کېنول، حسن حسین یې کېنولي دي. او نبی علیہ السلام په دې کمره کې دغه شان د اس په شان تاویږي او دا دواړه نوسي دی په دې خپل اوږه باندې په دې خپل ملا باندې کېنولي دي. په دې کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او دې حالت او دې منظر ته چې وکتل نو فرمایي وي مزې مو وکړلې څومره ښکلې مطویه او بهترینه سورلي ده، د داسې سورلۍ باندې تاسو سوار یئ، تاسو خو مزې وکړلې، ډېر بختور یئ. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل ورته وایي چې یقینا مطیه او دا سورلیم ډېره زیاته بختوره ده، خو دا کم شهسواران چې دی په شا باندې ناست دي که نه دا ډېر عظیم خلک دی. شهسواران دا حسن او دا حسین رضی الله تعالی عنهما دا ډېر عظیم خلک دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو که راکوز شوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې فتنې اثر نه دی کړی. زمونږ عقیده ده ګوره، یاد ساتئ په دې خبره باندې د پیغمبر په ذهن، د پیغمبر په ژبه او د پیغمبر په زړه باندې شیطان اثر نشي کولی، شیطان یې نشي بېلارې کولی. په دې وجه باندې قرآن کریم کې د حضرت ایوب علیه السلام کوم واقعه راغلې ده او بیمارو، نو ښځې ته شیطان ویلي و چې ته ولې داسې پریشانه وي، زما خاوند بیمار دی او علاجونه مو ورله وکړل او هغه نه ټیک کېږي. نو د شیطان ورله د یو ډاکټر په شکل کې راغلی و، وایي زه به له علاج وکړم ټیک ټاک به شي. وایي پیسې را سره نشته، به پیسې غواړي، وایي پیسې نه علم، صرف دومره به ووایې چې دا د پلاني ډاکټر ښه کو، دا به ووایې بس چې دا ډاکټر راغی بس د ده د دوایي سره ښه شو. نو هغه زنانه ویل دا خو اسانه خبره ده، به ووایم چې کله کور ته راغله ده یا ایوب علیه السلام بیبي ده او روایت کې راځي د یوسف علیه السلام نو سیده یې لور ده. نو حضرت ایوب علیه السلام ته ویل چې دغه شان ستا علاج مې پیدا و. یو حکیم او ډاکټر راته وویل چې زه به علاج وکړم او پیسې به هم درنه نه علمه. ویل بالکل سنالي ویل یو مطالبه رانه کړې ده چې کله دا ټیک شو ټیک کېږي به نو وایي به چې دا دې ډاکټر ښه کړو. نو حضرت ایوب علیه السلام ته غوسه شو. ګوره ایوب علیه السلام په دې پوهېدو ویل دا شیطان دی، ویل تا د شیطان ومنله او بیا ورته وایي زه خو اوس داسې یم چې زه لخته په لاس کې نشم راغستی، ډانګې نشم راغستی، صرف ژبه مې چلیږي، خو که زه ښه شوم نو زه به تا سل ډانګې وامه، تا د شیطان خبره منلې ده. هغه چې الله بیا ښه کړو نو چې دا ښځې خو بوډۍ و ډېر خدمتونه یې ورله کړي وو، نو چې دا اوس سل لختي وي دا خو به ایسته مړه شي. نو الله ورته بیا چلو هودو چې خذ بیدک ضغثا، په لاس کې جارو والا او په هغې کې سل لختې واچو، یو ګزار وله ورکړه بس ته به په قسم کې انشاءالله حانس به نه شي، قسم به دې مات نه شي، قسم به سر ته ورسې. او نور ایوب علیه السلام د شیطان په دې اثر باندې پوه شوی دی. په دې وجه باندې د اولاد او د مال دولت دا فتنه ګرځي. موږ دپاره منهج په دې کې څه دی؟ نو زه یو دوه حدیثونه وایم. هغه دا ده، یو خو د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه حدیث دی، دا به وایم. او یو د حضرت عمر ابن عاص، عبدالله بن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنهما دا غي روایت دی، هغه به وایم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی نبی علیہ السلام له یو ملګری راغی او چې کله راغی نو نبی علیہ السلام ته فرمایي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی احبک، اې د الله رسول زما ستا سره محبت دی، د الله پیغمبر یو زما د سره مینه ده. نو دا د خولې دا خبرې خو ډېرې اساني، موږ دا نعتخوانان هم نعتونو کې د الله د پیغمبر د مینې او د محبت ډېر زیات اظهار کوي. شاعران په دې شعر او شاعرۍ کې ډېر لوی اظهار کوي. یا د نثر نګاران چې کله مضمون لیکي په سیرت باندې کله لیکل کوي، نو حقیقت دا دی چې خلکو د ښکاري چې دا ډېر سخت عاشق رسول دی. او نبی علیه السلام داسې په دې لفاظۍ باندې خوشحالېدو. نبی علیه السلام به کار په زړه باندې کوو. نو تپوس ته وکړو، ورته وایي انظر ماذا تقولو، تا په دې خپله خبره باندې سوچ کړی ده، ته څه وې؟ ته چې زما سره مینه کوې نو تا ته پته ده چې زما د مینې په نتیجه کې به تا ته څه میلاویږي؟ په دې خبر دې سوچ کړی دی او که نه هسې په خوله باندې ماته وایي چې ستا سره زما مینه وي؟
نو هغه مبارک صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله رسول ما به سوچ کړی دی او زه ستا سره مینه کوم او دا د مینې سودا نن کوم په دې بازار کې، دا په دې بازار کې د مینې سودا کوم، دا ستا د اتباع او ستا د اطاعت سودا کوم. نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که ته زما سره رښتیا مینه کې، ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، که زما سره مینه کې نو بیا به ځان له یو کچکول پیدا کړي چې په هغې کې بیا غریبي راغونډی، چې زما سره مینه شروع کړي نو بیا په تا باندې غربت راځي. فاعد للفقر تجفافا، بیا ځان له کچکول پیدا کا په تا به غربت راځي. ولې به غربت راځي؟ ځکه دا مال به ته د الله په لار کې بیا لګې. حضرت خدیجه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خپل ټول مال دولت ورکو نو مالدار شو، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې هر څه باوجود الله وجدک عائلا فاغنا، غریب یو الله مالدار کړی او د الله د رسول په کور کې خو سلوي خورزي با کجور او بخل کو خړل. د الله د رسول په کور کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خوراک کوو او د وربشو دا وړه به چڼکولم نو. دا حدیث ته په ترمذی شریف کې ابواب زهد کې چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله د مرګ نه پس د دې بیبي کر خپل لور کر زمونږ د مور کر راغله. کله چې پلار راغې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل لور کر حضرت عائشہ زنها کرا نو دی وکي هغه ولدا سه ډوړی موړی ولا په خکړه او دا ډوړی داسې و چې چنکړی وړدي مزیدار سپین وړدي او د سپین وړو ډوړی ولا په خکړه او حضرت ابو بکر صدیق سیب ته کې خودله. نو چې کې خودله نو حضرت هغه خوروان شروع کړه خوراک کو نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې بابا جان ته پته شته چې تنن زمون کراناسته او ته د چنشو وړو ډوړی خوري. وې زما د الله په ذات باندې قسم چې ما چرته خپل خاون لا داسې روټۍ نه د پخکړې چې دا ما په غلبیل چن کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ټول عمر چې کوم ډوړۍ خوړلې ده نو دای د کسکرو سره خوړل ده. ویل ابو بکر صدیق سی وی چې تاولو چې توړل نه چن کړي ویل مال جنا ویل په قضې روټۍ کې خودلو داسې وجړل چې دا نن دنیا څومره پراخه شوې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چن شوړ ډوړۍ نه د خوړلې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزه خو د عربو د ټولو مالدار خزه وا او دغه خزه ټول مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی کو، خو نبی علیہ السلام ځان سره د ساتل الله په لار کې قرباني کړی دی. د مال تصور په دین کې دا دی چې دا بغډو خو زیات یې سبد الله په لار کې لګو. نا ورته وی چې بیا ځان لکه کچکول پیدا کو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ته پدشتا د الله د رسول عاشقان سوک دي، وای سوک چې د الله د رسول عاشق شي. نبی علیہ السلام ته فرمایي سوک چې د الله د رسول سره محبت شروع کی نو ګریات ساته چې بیا دا فقر د دې کور ته دومره په تیزی راځي، دا مشکلات او مصائب د کور ته په دومره تیزی راځي لکه کله چې په غرب باندې باران وشي او دا سیلاب د خړ ته داسې په شړق باندې په تیزی راځي، دغه څه د مصیبتونو راځي، بیا دغه څه د مشکلات راځي. په دې وجه باندې کله چې انسان څومره دیندار دی نو دومره به دا مشکلات وي. دا علما کرامو ته کله منګورو منګ ځان نه یاد علما چې کم د الله نه یریدونکي علما دي. د په ظاهر کې دا جامې هم ډېرې ښایسته سپینې جامې خیسته واسکټ به چولې خسته ټوپۍ به پسري او تا ته بخکاری چې خیسته صحت دی خدا د بیمارونو ډکی. دا د بیمار حقیقت دا دی. بلکې زه خو چې څومره استادان پیژنم څومره استادان زما دي او چې څومره ډېر تقوادار دي نو زیات مشکلات هغه استادانو ته دي. زما چې څومره استادان د حدیث استادان د مدارس استادان کم چې ما ته تقوادار ښکاره کېږي د هغوی خوراک په احتیاط باندې دی، د هغوی شپه ورځ دوايي خوراک دی. دا ځکه چې دا الله رب العالمین وسره مینه کوي او دا بیماریانې چې کله راځي د مشکلات راځي او دا د الله مینه ده د انسان سره په اصل کې دا مینه ده. زه به دلیل ویم په دې مشکات کې دا حدیث مشکات نه نقل کومه په دې ابواب المرض کې دا حدیث دی کوم چې مرضونه په انسان راځي آفتونه. یو زنانه وراله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا الله رسول ما ته دعا وکړه. څه دعا ده وکم؟ ویل دا دعا را ته وکړه چې زه بیمار یم په ما باندې مرګي راځي، مرګي پیریان را باندې راځي مرګي او دا مرګي چې په ما باندې راشي نو زه بیا په ځان نه پوهېږم او زه د ځانه جامې شلوم، زه ځان بربند کوم او خلک راځي ما ته ګوري نو زه ډېر په تکلیف کې چې را پاسېږم او دا خلک ولاړي زه ډېر سخت خفه کېږم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وایي زه به تا ته دعا وکم او زما د دعا په برکت باندې به الله رب العالمین ستا د بیماری به ختم کړي. ځکه نبی علیہ السلام مستجاب الدعوات. کله به چې رسول الله دعا وکړل دا دعا به قبلېدله یا زر یا پس ستا د بیماری به ټیک شي. خو تا ته پته شته چې په دې بیماري کې اجر څومره زیات دی. دا بیماری چې په تا راځي ستا نه ګناهونه څنګه ریږي، دا بیماری چې په تا باندې راځي نو ستا نه الله څومره خوشحالېږي. تا ته را پته شته
نه ورته فرمایي د الله رسول بالکل زه پوه شوم زه بیماره خیم خو بیا یو سوال خو کم از کم وکړله چې کله بیماره شم راضي دی راباندې میرګي خو چې بیماره شم چې دا جامې ځانه نشلوم او ځان زه بربنډوم نو نبی علیہ السلام لاس اوچت کړل وای الله چې دا زنانه کله بیماره شي نو دا مه بې پردې کوه بس هغه سوال بیا قبول شو دا بیماریانې بیا به راځي نو دنیا ګټل د هغې نه پس دنیا پرستۍ کې عیش او عشرت دا نقصان دی ځکه دا عیش او عشرت چې شروع شي د حلال او حرام تمیز ختم شي حقیقت دا د حلال او حرام تمیز قسم ختم دی ډېر کم خلک وي چې به د حلال او د حرام تمیز کوي د خلکو سوچ دا دی سوچ چې بس داسې وکړه چې وګټه پیسې مال دولت ګټل پکار دی او د پیسې نه بغیر څه نه کېږي یقینا دا چا د پیسې خوښې دي خو بالفرض که بغیر د پیسو نه کار نه کېدلی نو ډېر غریبانان خلک د هغوی ژوند ښه ټیک ټاک روان دی او دا ژوند یې تېرېږي په دې اهل علمو کې شته دی په دې عامو خلکو کې شته په دې زمیندارو کې شته داسې بیماران خلک داسې بیماران په دې یو 2 کاله مخکې ما به خیال چې تیمرګرې یا د یو ځای د الخدمت فاونډیشن والا د ویل چیرز ورکول او چې کم خلک ګوډ او شل دي نو هغوی له موږ ویل چیر ورکوو په هغې کې یو خاندان راغلی او چې په هغه کور کې 7 کسان په هغې کې شل وو د هغې تصویر په اخبار کې راغلی و د الخدمت فاونډیشن هغه یو کور له 7 ویل چیرز ورکړل نو ما چې هغه بیان کله وکړو ته زه حیران شوم چې الله تعالی دا څومره لوی امتحان دی د یو پلار 7 بچي شلیان او ګډیان یو مور دا 7 بچیان چې دا شل دی او دا ګډ دی دا ګرځېدی نه شي د دې خدمت به څنګه کوي د دې صفایي به څنګه کوي د دې د بیمارۍ او د دې د خوب او د دې د لباس دا خو ډېر ګران کار دی دا اصل کې امتحان دی هغه څنګه چې شاعر وایي چې والذ حالات الغرام لمغرم شکو الهوا بالمدمع المهراق و د عشق او د محبت په لمحاتو کې د ټول نه لذیذترین لمحه هغه ده چې سړی خپل محبوب ته فریاد د خپل اوښکو په تویدو باندې وکړي وجاړي ورته الله وایي خپل محبوب د الله تعالی زموږ محبوب دی چې الله به زموږ څه الله مینه ډېره زیاته کوي چې موږ ورته په چغو باندې وجاړو سړی داسې په چغو وجاړي الله وایي دا ماته اوس رانږدې شو په دې وجه باندې د قرآن کریم ته مبکات العابدین وایي مبکات العابدین دا داسې یو کلام دی چې په دې باندې عابدینو ژړاګانې کړي دي الله ته خلکو ژړلي دي قرآن کریم وایه او جاړه الله ته دا عبادت الله ته ډېر زیات محبوب دی عبدالله ابن عمر رضی الله بل حدیث دی هغه فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وصیت او نصیحت کړی هغه نصیحت دا و ویل ما ته ویل چې عبدالله کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل عبدالله په دنیا کې داسې ژوند تې روا چې کانک غریب لکه ته چې چېرته یو ناشنا سړی او یو کلی ته چېرته یو ورځ یو ګنټې له ورغلی نو هغه سړی ځان له کور مور نه جوړوي بس هلته و چې چا سره به کښېنم او بیا به ځم او عابر سبیل یا په لاره باندې تېرېږي او یو چېرته یو سرایي ته ورغللې یو هوټل کې د سټې وکړله 2-3 ګنټې پس روانې نو په دنیا کې دقه شانې وخت تېر کړه نبي علیه صلات وسلام فرمایي که نه مالی ولید دنیا زما د دنیا سره سویمه ده زما مثال خو د هغې چا دی چې لکه یو ونه ده او د هغې لاندې یو مسافر سملاستو او چې کله دا سکون ورته میلاو شو راحت ورته میلاو شو دمه شو او پاسېدو زما لپاره دنیا هم دقه ده په دې وجه باندې خو د بخاري امام بخاري رحمه الله په دې خپل صحیح کې په دې خپل کتاب کې د نبی علیه صلات وسلام میراث ذکر کړی دی چې نبی علیه صلات وسلام څه شی پرېښودلی دي نو د نبی علیه صلات وسلام په میراث کې دا دی چې ټوپۍ تې پاتې شوې ده جانماز تې پاتې شوی دی د سوتلې او د ټاټ جامې تې پاتې شوي دي یا تې پیالې پاتې شوې ده بل د نبي علیه السلام نه څه شی پاتې نه دی او د الله رسول فرمایي چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث موږ د پیغمبرانو جماعت میراث نه پرېږدو چاته زموږ نه میراث نه پاتې کېږي او ما ترکنا فهي صدقه چې زموږ نه څه پاتې شو دا به صدقه وي په دې وجه باندې چې نبي علیه صلات وسلام کله وفات شو نو د نبي علیه صلات وسلام چې کوم څیزونه پاتې شي چې چا له په لاس ورغلل نو هغوی د ځان څه بس د برکت دپاره محفوظ کړل نور داسې میراث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و نبی علیه صلات وسلام چې څه خلکو ته ویل هغې په خپله باندې کول یو حدیث نیم د هغې ترجمه کومه بیا به انشاءالله زمونږ شیخ محترم به درس کوي دا حدیث بس دا په غور باندې واورئ او دې ترجمه کومه حدیثونه 2 قسمه حدیثونه دي یو حدیث نبوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الفاظي خپل مفهوم نبی علیہ السلام خلکو ته بیان کړي دا حدیث نبویه دویم نمبر قسم د هغې ته حدیث قدسی وایي حدیث قدسی دا دی چې قرآن نه دی
خو نور د الله د جانب دی. الله پیغمبر ته چې دا سیوای خو د قرآن حصہ نه. دا یو قدسی حدیث دی چې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دی بنی آدم ته وایا یا ابن آدم، اے د آدم بچیا. دا مونږ ټول چې نن په دې سکول کې ناست یو، په دې کلاس کې د زما ورونه او دا خويندې میندې ناست دي، مونږ ته الله وایي اے بنی آدم، اے د آدم علیہ السلام بچیا، مالم ګټه دولتم ګټه، و یاد ساته ګوره تفرغ لعبادتي، زما عبادت ته ځان ګوره وزګار کړه. هسې نه د دنیا دومره زیات شي چې ستانه عبادت پرېږدي. په دې سورة توبه کې د ثعلبه رضی الله عنه واقعه دا بیان شوې ده. اگر چې علماو چې دا ثعلبه صاحب نه دی، دا بل ثعلبه دی، هغه خو صحابي و، خو به هر تقدیر یو کس دی، یو شخصیت دی. او صحیح تحقیق دار چې دا راتلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په جمعات کې بوسنا سوده ته خلکو حمامه المسجد ویلا، حمامه کوتره ته د جمعات کونتره، د جمعات کونتره. دا سي کس دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې بسار ما خام ناسو د جمعات کونتره وا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ورزي ویل چې ما ته دعا وکړه چې الله رحم مال راکړي، غریب یم چې مالدار شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام المال مغواړه، او دا مال انسان بیا خرابوي، دا مال انسان بیا عبادتونو ته پاتې کوي، مغواړه. د الله حق باندې شور کولو ور کوم با فاصدق، زب خیراتونه کوم کنه، زب بالکل خیراتونه کوم، خو ته دعا وکړه چې الله دا مال راکړي. اکثر دا کم غریبان خلک چی کنه، مونږ چیرته یو راشي دواره ته وکړه چې الله مال راکړي، او د کلی کې د چانو بیا د پلاني په شان نه ګوري چې مال الله راکړي کنه، دا مدرسې به زه چلوم، دا جماعتونه به زه جوړوم، د کونډو د غریبانو د یتیمانو ټول خیال به زه ساتم. ته دعا وکړه چې الله ډېر مال الله راکړي، نو زړه مې ډېر غني دی، ډېر مالدار دی، پراخه دی. نو دا مطالبه د چانه مه کوئ. که دا مال الله درکو، دا موږ له چې الله نه راکړي نو موږ کې ځای نشته دی، ورنه که الله مال راکړو نو بیا ګوره موږ په دې کې پاس کېدی نه شو. نو نبي علیہ السلام علم غواړه مال، خو هغه چې کله داسې ډېر شدت وکړو نو بیا ورته نبي علیہ السلام دعا وکړله الله مال وله ورکړه. هغه داسې مالدار شو چې راتو راتو مالدار شو. او مالداري داسې و چې داسې مال ګډې بېزې واغېستلې، هغه داسې ورو ورو زیاتې شولې. نو چې څو ورځې وشولې ظاهره خبر د مال به غره ته بوتلو، پټو ته به بوتلو، نو چې بیا به راتلو نو کله به یو رکعت شي او کله به 2 رکعته شي. نبي علیہ السلام پې نظر و، بیا داسې په قلاره قلاره به جمع لاړله، بیا به داسې وشوله چې مونځ به پاتې شو، او بیا داسې کله کله 1-2 مونځونه به راتلو، 5 وخته مونځ پاتې شو. په اخر کې داسې وشو چې مال کله زیات شو، درې ولا واغستله، بیا به د جمعې مونځ سره پراتلو، صرف د جمعې منځله د مال په وجه باندې د هغه نه 5 وخته مونځه د شپږ ورځو مونځونه ته پاتې شول، شپږ ورځو ورځ باندې براتلو. او په اخر کې خدا سي شو چې صرف په کال کې براتلو او لاړو مال دولت، او حتی چې د زکات میاش کله رااله نبی علیہ السلام پسې سړی ولېګو، ورته ویل چې زکات، ویل شي زکات. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو دستاویز لیکلو چې په خانو کې 15 کې یو خدای، او په ګړو بيزو کې چې کله سلويخ ته ورسیږي، او بيزي چې او کله چې غواګانې 13 ته ورسیږي، او سره چې کله 7.5 تولو ته ورسیږي، او چاندي 52 ته. نو په دې منهج او په دې طریقه به زکات راوړنده. هغه چې کله وکړو ویل دا خو ټیکس دی، ویل دا خو نشم ورکولای. نو هغه چې کله راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم لملګری رال ویل ثعلبه دل صدر کړل، ویل نه سی ویل دا خو ټیکس ته ظلم دی. نبی علیہ السلام وی ثعلبه هاي تباش لاړې تبا برباد شي د مال د وجنه. ویل ثعلبه د تر زامن ناستو سیده لاړل، دا صحابه او سیده لاړ ورته ویل چې غر کو تباش ولې نبی علیہ السلام ته خیری وکړل راشه، او د نبی علیہ السلام سره روغه وکړه چې دعا راته وکړي. نبی علیہ السلام دومره خپه کړو چې کله راغی نبی علیہ السلام له دا زکات راوړو، نبی علیہ السلام ته مخبل طرف دوړو، زما وسنه بکار تا خو زکات ته ټیکس ویلې دی، تا خو زکات او عبادت نه رګنلې، او ظلم چا سره کومه. او نبی علیہ السلام تی مال وانه غستو، بیا تی حضرت ابوبکر وانه غستو، حضرت عمر هم دنه غسته، او د سیدنا عثمان ابن عفان په زمانه کې بیا وفات شوی دی. دا د مال نقصان او تفرغ لعبادت لک ټیم د الله عبادت لور کول. اسنه چې زمونږ په دفتر کې او په آفیس کې او په بزنس کې زمونږ هر څه پاتې کیږي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ته ټیم ورکه خلکو ټیم را سره نشته، ولې ټیم نشته؟ ټیم استل غواړي. ته په دې ټیم کې زه بزنس کوم، دکان چلوم، الله تعالی سے فرمائی دا اللہ وینا دا املأ صدرک غنن واسد فقرک، چې تا کله زما عبادت ځان وزګار کو نو املأ صدرک غنن، زبستا سینه د مالداري نه ډکه کوم غنی بشي کنه، مال به الله تعالی په زړه کې دروازه مطمئن جون به تیرې کفاف بدی کیږي، لګ مال بدی او مطمئن به. او دویم دا واسد فقرک، ستا غریبی هغه به بند کما، فقر به ختم کم، قرضونه به ختم کم، مشکلات به ختم کم، نور څه غواړې ته؟ نو کلوی تاجری او د الله عبادت لا دل نه بګټې مورکا.
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و الا تفعل، الله وی و الا تفعل، کدا کار دی ونکو ټول عمر دی دنیا ګټله او د الله عبادت رضان وزګار نکو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله فرمایي چې املا يدک شغلا ولم اسد فقرک، زبد لاسونه بیا د دنیا د کار نه د سړک کما چې اړو وزګاریږي بنو، نه به د اتوار پر ورځ باندې وزګارې، نه به د جمعې پر ورځ باندې وزګارې، د چا غم خادي به نشي کولی، د چا خواله به نشي ورتللی، بس په مال او دولت کې په دې کې به لګیایې او په آخر کې به راته هارټ اټیک وشي، د دنیا نه بلال شي، خبره به ختمه شي. ولم اسد فقرک، حاجت به دې ختم نشي، حل من مزید کې به لګیایې چې ډېر یې وګټم ډېر یې وګټم او په آخر کې به دا مال بستانه پاتې شي. لہذا د آخرت غم پکې پکار دی. او بل حدیث سره دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي دا دنیا غمونه پرېږدوئ، دا غم یو کوي، من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره کفاه الله من هم الدنیا، چې چا د ټول غمونه راواغستل یو غم یې ته جوړ کړو د آخرت غم، د الله خواله ورځمه، د کم مال چې ګټم دې به راسه اډټ کېږي، د کم مال چې ګټم د دې حساب کتاب به کېږي، زما د عباداتو به الله زمانه تپوس کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره، کچا دا ټول غمونه پرېښودل یو غم یې شروع کو د آخرت غم، رسول الله فرمایي کفاه الله من هم الدنیا، الله بر دنیا د غمونه ول کافي شي، دا غمونه به خود ختم شي. ومن تشعبت به الهموم، او کچا دا دره کم چې دا غمونه او فکرونه دا په ګډ وډ رالل، کله یو غم کله بل غم، هغه ځای کې څوک ځمکه علي بس دا بدتلې هغې له به ځان رسوي، بل ځای کې پلاټ خرڅېږي هلته به ځان رسوي، په بل ځای کې چېرته بیا دکان خرڅېږي هلته دا د دنیا غمونه د سره دي، بل باس نه کوي چې کینی دا د پراپرټۍ او د دنیا او د مال د دولت بحث، دا کله چې دا تذکرې زیاتې شي زړه په دې کې سختېږي، په دې وجه باندې دا بحثونه کم کول پکار دي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله پې دا غمونه ګډ وډ رال لم یبال الله تعالی فی ای اودیة هلکا، د الله پروام نشته چې په کومه کنده کې دا بیا مردار شو، یعنی دله بیا چې مرګ راځي په کنده کې بوله مرګ راځي. کندې نه څه مطلب؟ د کندې مطلب دا دی داسې د پاکو خلکو خواته بوله مرګ نه راځي، کلمې ته او دارنګې شهادت ته او ایمان ته به توجه نه برابرېږي، په داسې مرګ باندې به مړ شي چې بس دا یو کنده ده. په دې وجه باندې عزتمندو دنیا زمونږ ضرورت دی، دا به ګټو خو دا مقصد نه ګرځو. او څنګه چې آخر کې یو خبره کوم بیا انشاءالله شیخ صاحب راځي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا په خپله باندې تاجر و، او کله چې دا د مسلمانانو خلیفه شو صحابه کرامو له په لاس باندې بیعت وکړو، نو په سبا له باندې ویل هغه د کپړې تاجر خپله کپړې راغستې ده او روان دی بازار ته وځي. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه چې دا د ناظم مالیاتو د مسلمانانو وزیر خزانه او سره ملاو شو، ویل چېرته روانې؟ ویل زما ځان له خپل بچو رزق ګټمه. نو هغه ورته ویل چې ته اوس به خپل بچو رزق نه ګټې، ته به د مسلمانانو مسلې حل کې، ته به ناست په جومات کې د رسول الله په جومات کې خلک به ستا خواله راځي، وی زما بچي به څه خوري؟ ویل موږ به دله غم وکړو. او صحابو مشوره وکړله، وی چې موږ به د سرکاري بیت المال له 4000 دینار به سالانه منګه دا به موږ ورکوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه له، ابوبکر صدیق صاحب له. داسې خلک موږ جوړېدی نه شو، خو کوشش به کوو چې داسې پیښې وکړو، نقل داسې وکړو. نو 4000 دینار یې وله سالانه مقرر کړل. ابوبکر صدیق د مسلمانانو 2 کاله او 2 میاشتې او 30 ورځې خلافت کړی دی، یعنی 3 میاشتې جوړېږي تقریبا، 2 کال او 3 میاشتې. نو دا 4000 او 4000 نو 8000 دینار دته میلاو شي د حکومت د طرف نه. ورته په ژوند کې دا واقعه ډېره معروفه ده، تاسو به اورېدلې وي چې ورځ کور ته کله راغی نو دا وله سالانه ورکوي، خو روزانه یومیه خوراک به له هم راتلو د بیت المال نه، یومیه خوراک به هم راتلو او سالانه ورته 4000 روپۍ میلاویږي. نو یو ورځ چې کور ته راغی نو د بیت المال ناظم ته ویل دومره خوراک به رالګي چې زموږ ګزاره کېږي، ځکه دا د حکومت او دا اجتماعي مال دی نو دا موږ نه شو لګولی. وایي کور چې راغی نو زنانه وله خوږ شی پخ کړی و، څه حلوای وله پخ کړې وه. ورته ویل چې دا چېرته وه؟ ما خو کور ته داسې خواږه نه دي راوړي. نو بیبي ورته وویل چې دا مې داسې لږ لږ به جمع کول، نو د هغې نه مې نن ښه خوراک تیار کړی دی. دا د مسلمانانو مال دی، دنیا په زړه کې نشته دی. نو ولاړو ابو عبیده ته و چې زموږ د کور د یومیه خوراک نه به دومره کټوتي وکړي، د دې نه بغیر زموږ ګزاره کېږي. او کله چې وفات کېدو نو د هغه په وصیت کې دا وصیت و چې زما خو داسې شی پاتې نه دي، خو دومره ده چې زما سره په خپله خزانه کې 8000 دینار پراته دي، 8000 دینار. نو داسې وکړه چې زه وفات کېږم نو دا به حکومت ته واپس کوي. دا مال سرکاري چې کم سالانه سکالرشپ وظیفه راکړې ده، ما د هغې نه 1 روپۍ نه ده لګولې، او دا خدمتونه ما فري وکړل د الله د رضا دپاره. نو هغه پیسې واپس بیت المال ته جمع کړې دي. دا خو دغه دپاره حلالو. د صحابو اجتماع ده، د صحابو اجماع ده
د صحابو اتفاق او مشوره د هغې په مشوره باندې ابوبکر صدیق له 4000 دینار مقرر شوي دي په هغه نه غستل او ویل دا به ویل تاسو بیت المال له ورکوي. الله رب العالمین نه به دعا کوو چې الله رب العالمین زمونږ د زړه د دنیا مینه وباسي او حقیقت کې زمونږ زړونه دا د آخرت کورونه جوړ کړي او الله دې مونږ په دې خپل ژوند کې خپل عابدین جوړ کړي چې د عبادت صحیح تصور مفهوم دا زمونږ ذهن ته کوشي او مونږ د خپل ژوند د الله د رضا د الله د احکاماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو تعلیماتو پرانا کې تیر کو. او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.